په هغې کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شجره نسب د هغوی د آبا او اجداد تر عدنان پورې نکونه او د هغې څه مختصر حالات په هغې کې ذکر شوي د قصي ابن کلاب پورې منګه دا رسیدلی وو مخکینی درس کې دا د نبی علیہ السلام په نکونو کې ډېر نمایه نکو چې منتشر قریش او خپل قوم چې منتشر شو او اخوا دی خواشي او هغه د مکی په لمنه کې راجمع کړل د دې وجنه دې ته مجمع هم ویل کېږي او سډیلا ډاله ساغونتي یو نظام هم جوړ کړو او دا مکی والا د دین مخکې د دوی سه نظام نو صداسه شعبې او ادارې برابر کړې وي چې د هغې څه تذکره تیر ځل شوې وه یوې په هغې کې دارالندوه جوړه کړې وه د مشورې او د مشاورت دپاره چې په هغې کې به یې د نکاح او د طلاق د جنگ د مهماتو چې به کم به و د هغې متعلق به مشورې کېدلې تجارتي قافلې به هم د دوی تلې شام ته یمن ته نو د دې ځای نه به روانېدې دا یو مرکز و حجابت یو شعبه قایمه وه د بیت الله دربار او د مسجد حرام د هغې خدمتګاران دارنګې سقایا د اوبو هغه خدمت رفاده چې فقیرانو او مسکینانو او د مسافرو د حجانو سره به تعاون دا یو اداره جوړه کړې وه خپله به یې پکې هم پیسې اچولې او د نورو خلکو نه به هم اخیستې او د دې سره به یې په دې وجه خلکو سره تعاون کوو دا پڼ به یې جمع کوو لیوا په دې کې جنډه وه دا هم یو چې چاته به حواله کوله د چا ذمواري به مقرر کوله داسې قسمه شعبې د قصې جوړې کړې وي بیا د ده زامن مبارک اختلاف دی چې څومره زامن وو څوک وایي څلورو څوک وایي زیات او کم وو خو په هغې کې یو عبد مناف و بل عبدالدار و بل عبدالعزا دین علاوه نور هم علماء د تاریخ د سیرت نگاه ذکر کړي دي دا کمی شعبې چې جوړ کړي وي نو دا د مخکې په دې قریشو په خاندانو کې بیا تقسیم کړي وي بیا وروسته دا طریقه د نبی علیہ السلام د دوره پورې را روانو او په دې کې نوره اضافه هم شوې وه په دغه قریشو د مکه کې دا خلک تقسیم کړی بیا د ترتیب په لحاظ سره علماو په خپل کتابونو کې دا خبرې ذکر کړي دي خپل سبق وایي په شرح د بخاري کې عمدة القاري کې چې نبی علیہ السلام دور ته نږدې دا تقسیم داسې شوی کمی شعبې چې وي د حجابت د بیت الله دربانی او د مسجد حرم خدمت دا د بنو عبدالدار ته حواله کړو دا د قصي په اولاد کې عبدالدار یو زوی و او هغه اولاد دا خدمت هغه ته حواله کړو سپیکر تار خدای خانجید دوست چلو کا تاریخ خطر نو ځان له اور ولې کنه هغه خوس او بیا د نبی علیہ السلام په دور کې بنو عبدالدار عثمان بن طلحه رضی الله تعالی عنہ چې دا بیا وروسته صحابي شه دی دله دا خدمت حواله شو دربانی دا چابیان د بیت الله د گیټ د کلا وهلو د بندولو چې کله مکه فتح شوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغې
او دا چابي راواغستل او لاړ 2 رکعاته مونځ یې وکړو بیا راووتلو دې خلکو دا سوچ و چې دا چابي به چاله ورکوي نو چابي هغه له ورکړه او تر اوسه پورې هم دا طریقه روانه ده چې د بیت الله چابیانې د هغو سره دي او دا د عثمان بن طلحه رضی الله تعالی عنه په اولاد کې دی تر هغه وخته پورې بیت الله چابیانې وغیره د هغوی سره وي دویم سقایا د اوبو خدمت دپاره وروسته بیا له زمزم کوهی دوباره کلاو شو دریافت شو ابو طالب دور کې د هغه واقعه به وروسته راځي دا اوبه د زمزم د خدمت دپاره د بنو هاشم ته حواله شو دا د نبی علیه صلات وسلام د خاندان نه دی نو بیا بنو هاشم کې د نبی علیه صلات وسلام ته نږدې د نبی علیه السلام تر سیدنا عباس رضی الله تعالی عنہ ته ورکړی شوی بیا وروسته مسلمان شو بل شعبه کې رفاده وه د فقیرانو د مسکینانو د حجیانو مسافر وغیره سره تعاون کول دا یو محکمه جوړه کړې وه او په دې کې دا چانده او دا به راجمع کېدل او بیا به دغه فقیرانو مسکینانو حجیانو مسافر وغیره سره به تعاون کوو د هغې اخراجات پې کول دا بنو نوپل ته حواله کړي او دا یو قبیلو په هغې کې وارث بن عامر ته حواله کړي وه بله محکمه کې عمارت و یعنی د مسجد عمارت یا نور څه حفاظتي څیزونه د هغې مرمت دا به بنو هاشم کې دا عباس رضی الله تعالی عنہ ته حواله کړي وه بل سفارت معامله وه د قبایلو سره د ملکونو سره سفارتي تعلقات ول نو دا د بنو عادي او بیا د هغه په دغه کې عمر رضی الله تعالی عنہ ته دا سفارت د مکې حواله شوی هغه سفیر و دارنګې دغه دارالندوه چې دا د مشورې ځای دا بنو اسد ته یزید بن زمعه هغه ته حواله شوی وه او باغې کې بیا مشوره کېدی بل په دې کې قبا د جنگ دوران کې به د خیمو انتظام دا بنو مخزوم قبیله وه د قریشو چې هغوی ته په خالد بن ولید ته لا حواله شوي وه د اسلام نه مخکې هم او په دې کې بیا بله چې جنډه وه د مکې جنډه وه دغه بنو امیه کې ابو سفیان ته حواله شوي وه او ابو سفیان د اسلام ته بیا اسلام راوړی او بله محکمه په هغې کې دا وه چې د جنگ په دوران کې به اسونه او د سورلۍ انتظام او د بنو مخزوم قبیلې خالد بن ولید ته دا حواله شوي وه څنګه چې دی مخکې په دغې طریقه باندې پوهېدو نو دغه شانتې بیا چې کله اسلام ته راغی نو دیم په دغه کې اول نمبرو او بله شعبه به کې چې د قبایلو په منځ کې به جنگ جګړې وغیره وي د هغو نو بیا د هغې رپه دپه وه د هغې نه به دیت تاوان اخیستو نو هغه بنو تیم قبیله په قریشو کې هغې ته حواله شوي او په هغې کې بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا حواله شوي وه دغه رنګې په دوی کې بل شعبه وه چې په عربو کې دا شرک و نو دوی به د بوتانو په نوم باندې دا نظر و نیاز دا کول چې دا به بیا وقف کول نو بنو سهم ته حواله کړي او بس او حارث ابن قیس دا د هغې متولي و او دا نظر و نیاز او شکرانې څنګه چې زموږ په دې ملک او په دې ځایونو کې شروع وي دغه شانتي د دې لپاره یو محکمه اوقاف چې هغې به دا راجمع کولی او بله د ایثار او د ازلام محکمه چې عربو به دا طریقو دا پالنې به یې کولې چې سفر له بتلل نو هلکه چې دا سفر به زما لپاره ښه او که به بد به وي نو د هغې دپاره به ځکه چې کله شرک راشي نو په دې کې تهمت پرستي ډېره پیدا کېږي توحید سره سړی بادر او دای نو په دې وجه دوی به کله سفر له تلل نو د هغه شي به یې کېښودل دا بیا اړول راړول نو په یو به یې نعم لیکلی او په بل به یې لا لیکلی نو چې کله به یې سترګې پټې کړې راوه به یې ویست نو نعم به هلکه وي صحیح ده چې کله به پې لا لیکلی شی نو به هلکه دا سفر صحیح نه دی
نو دغه شانتي دا صفوان بن امیه ته دا حواله شوی وه او دا د قصی د وخت نه دا سیزونه شروع شو بیا د هغه دور کې ترقی ول ورکړه بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بعثت نه بعد بیا د 12 محکمې وی او په دې باندې اکثر صحابه شامل په دې کې الله رب العزت یو غیبی نظام او چې هغه د مکه او عرب چې هغه کې بیا سه نظام او حکومت نو نو دا ورله الله یو تمهید جوړ کو صحابه کرام په دې محکمو او شعبو کې محکم کړل چې سبب د یو پیغمبر لور ریاست وجود ترازی چې دوی ورته ټریننګ شي او داغه په اصل مقاصد او باغی پوه شي بهرحال دا د قصی په تذکره کې داغه سره حواله سره خبرې وي بیا د قصی کې چې داغه سو زامنو نو د عبد مناف بن قصی د عبد مناف خپل نوم مغیره د عبد مناف مشهور شو دا ول ډیر ډیر خسته او حسین او جمیل د دې وجند د بيد مکی سپومې وي د ډیر حسن د وجنا او ډیر خدا ترسو حق شناستو خلقو ته به نصیحتونه کول اولاد تبارک ډیر اختلاف دی خو یو قول مطابق چې سلور زامنو هاشم او بل عبد الشمس مطلب او نوفل دا زامنو خو بهرحال د هاشم او مطلب دا رستو بیا بصیرت کې بکار راځي ځکه د هاشم خود نبی علیہ السلام نکونو کې دی مطلب هم بیا د عبدالمطلب دا به هم بکار راځي دغه سلور زامنو او دغه نظام بیا قصین روانو او بس چلوي بیا د قصین رسته د یو ورور والا کوي دا نظام بدل ورکو خو هغه ساده او هغه چلول نه شو بیا دا غینه بس عبد مناف ته حواله شو او هغه بیا ډیر او خيارم او بس د خپل پلار هغه نظام چلو بیا د عبد مناف په زامنو کې د هاشم د نبی علی السلام نکړي هاشم بن عبد مناف هاشم اصل نوم عمرو د په هاشم لقب باندې مشهور شو خو نوم عمرو د هاشم مشهور کېدل وجه داوا چې د تجارت کول په دې مکه کې به د تجارت ډیر وسیع حد ته رسول او چې کله سردارو نو د تجارت شعبه ډیره ترقی ورګړي و خو هاشم باندې مشهور شې څنګه د په خپل تجارت کو فلسطین او شام د بدلو په تجارت التبا د یو ورځ په تجارت باندې شام دتلو چې ورتال ته وی چې لکه ستاسو په مکه کې د روټي او د دې قلت راغلي دي د راغ زین روان شو د ځان ته سامان وړ هر سره واغستل او چې کله مکی ته راغی خلکو لې ټول دعوت ورکو او ټول خلک راجم شول نو هغه په دې شوروا کې دا ډوړې ماته کړم ورته سرید وایو او بس دې ټول خلکو لې ورکړل نو د دغه نور د هاشم ویل کېږي او بیا ورستوم چې کله وا سخاوت بګم ډیرو درستخانم ډیر وسیو په خلکو خوراک او اسکاک د حج په موقع باندې ویم په کعبه کې خلکو له خوراکونه دا به ورکول او هغه خلکو له ویم دعوت ورکو او هغه له هم سرید او دا جوړول چې کم په عربو کې خلک مسافر او یا به وس په نه کې د سورلې نوراغه د بوله او خور کو باغ باندې سورلی وکړو بس بیا بلړ خو خبرو دا چې د تجارت قابلیت دوی په دغه په دوران کې دوه قابلیت جوړ شوی قرآن ورته اشاره کړل په سورۃ قریش کې رحلة الشتاء والصيف د په دور کې شروع شو د تجارت له ډیره ترقی ورکړی و په خپلم تجارتګرو نو داسې وکړل چې کال کې به دوه قافلې اب زمونږ مخې ته ځي اول ته به تجارت کوي ځکه د دنه مخکې داسې و چرته په کال کې به
کله ناکله یو قافله چرته لاړه او هلته به تجارت کو خو بیا د تجارت دا قافلې دومره منظمې کړې چې 2 قافلې بدلې نو یو قافله به لاړه په ګرمۍ کې نو هغه به د شام او دغې طرف ته تله او چې کله به موسم د ګرمیو نو شام او دغې ته به کله به چې یخني و نو بیا به یمن دغې ته تلل او قرآن کې هم دغې ته اشاره کړې ده دا قریش خو بس په دغه سفر او په دې کې ورننوتي وو په دنیا کې ورننه شوي وو او د الله د کور د عبادت د حفاظت یې پرېښودی و بهرحال د تجارت دا 2 قافلې د ده په دور کې شروع شوي وي او د بیا د هاشم د یمن د حکومت سره او دغه وخت کې څومره خواوشا د قبایلو د ټولو سره معاهدې وکړي چې هلکه زموږ د تجارت دا قافلې به ځي خو دا معاهدې د دې لپاره وکړه چې بس په لاره کې موږ ته هم څه رکاوټونه نه یو موږ ځو چې موږ چېرته ګډ وډ څوک ورته نقصان ورسوي ځکه بدنامني وه لوټ مارو نو دا هلته د هغوی سره معاهدې وکړي او بل د دوی به خلکو د دې بیت الله شریف د وجې نه به احترام او عزت به هم کوو او بل طرف د خلو د خلکو سره معاهدې هم کړې وي نو لارې محفوظ وي نو په هغې کې به دوی تجارت کوو دغه رنګې دا طریقو د حج په ایامو کې به غوښه او روټۍ او ستوان او کجوري زمزم دا به د خلکو ته مهیا کړي په مینا کې په عرفات کې خلکو له به دا خوراک انتظام کوو بیا علما ذکر کوي چې د 4 زامنو عبدالمطلب اسد او نزله او نوړې هم خو بیا د هاشم په اولاد کې عبدالمطلب دا مشهور شو او عبدالمطلب بن هاشم د عبدالمطلب د نبی علیہ السلام خپل نیکو عبدالله صاحب دا غزوه او نبی علیہ السلام بیا دا غزوه عبدالمطلب بن هاشم د نبی علیہ السلام نکاح او د نبی علیہ السلام 8 کاله پرورش هم د لوی کړه مو د عبدالمطلب چې د هاشم زوی او د مکې سردارو بیا د خپل پلار دا زوی چې دا غدوم عبدالمطلب باندې مشهور شو د خپل نوم شیعة الحمد شیعه سل ویلې کې بوډاوالي ته یعنی د ده په دې ځوانۍ کې دا ویښته او دا یې څه و دا سپین شي و د دې وجې نه به ورته شیعت ویلی کېدو او د ده د اخلاقو نه او سخاوت هم ډېر او پلار غونته کې سخاوت پکې و خلکو به تعریفونه هم کول د دې وجې نه دی مشهور شوی په دې لقب باندې پلار د وفات نه بعد د مدینې ته بیا څنګه راوستلی شو نو یو واقع دا لیکل چې دا هاشم دیو تجارتګر سړی تجارت د بدلو د خپل مرګ نه مخکې شام ته روان شو تجارت په سفر باندې خو هغه به پوخا به ډېرې اوږدې اوږدې سفرې نو یو ځای کې به یې 210 سره شپه وکړه بیا بل ځای 2 سال ته شپه او دغه شانتي په دې طریقه باندې به دی تلو نو هلته یو دوست چې هلته ورسېد بس هغه سره ایثار شو د هغه لور و سلما نو هغې پخوا خو شري پرده او دا نه وه ځکه جهالت و دغه نه بس هغې به دا خوراک سکاک دا به یې راوړل خدمت به یې کوو نو ده ولیدل دوی خپل دوست ته ووي آیا دا لور دې مال نه راکې هغه ورته یې در کوم خو یو شرط دی یا ورته د جنۍ وي یا ورته د جنۍ پلار وي یا د جنۍ طرف نه شرط لګېدلی یا د پلار د طرف نه چې په یو شرط به سره واده کوم نکاح هغه دا دی چې بس زه به د خپل پلار په کور اوسېږم او بس هغه وي صحیح دی دا شرط مې قبول دی چې کله نکاح وکړو څه وخت و بس بیا د هغې نه وروسته دی روان شو د شام په سفر باندې چې دی بیا کله شام ته هلته ورسېدو نو هلته فلسطین او غزه دغه ځای ته چې کله ورسېد نو بیا دی هلته وفات شو او دلته یې دا ښځه هم کونډه پاتې شوه او الله جل شانه د عبدالمطلب زوی دا دغې سلما نه پیدا شو نو دی هم لا بچی او څوک ورسره و نو ښځه هم یوازې وه
او د عربو خو دا طریقه وه چې هغوی به ډېرې ښځې کولې او دستور یې هم دا و او بس دی بیا دغه نیکه په کور کې پاتې شو عبدالمطلب صاحب. بهرحال مکې دلته دا اطلاع راغله چې هلکه هاشم هلته وفات شو نو د ده ورور مطلب دی د هاشم دی د مکې سردار و. مطلب ته پته ولګېده چې هاشم خو هلته دی نو هغه زوی او ده دا پته ولګېده چې هلکه دا زویم غټ شوی دی نو مطلب د هاشم ورورو دی لاړو مدینې ته او مدینه کې د هغې ښځې سره میلاو شو او دغه د عبدالمطلب صاحب باره کې ورسره خبرې اترې وکړې او دا یې ورته وویل چې بس هغه زم پلار یې وفات شوی دی او دی موږ خپل وطن ته بوځو خو هغوی انکار دا وکړو نه یې پرېښودو خو بهرحال خو بیا ورته د عبدالمطلب وی چې هلکه د ده پلار خو هلته سردار او سردار پاتې کېدو لحاظه دی موږ بوځو چې د خپل پلار په ځای باندې سردار او دا شي د عربو کې دا طریقو چې هغوی به دا مشري دي ډېر خوشحالېدل کله چې دی بچي دا خبره واورېده نو بس ده وي هلکه زه نه پاتې کېږم زه د خپل تر سره ځمه نو دی د عبدالمطلب سره روان شو او دی د ځان سره په شاته کېنو په سورلۍ باندې او دوی را روان ول په لاره په دې سفر کې دوړې او دا پې هم ولګېدې کپړې مپړې هم څښاوې چې کله دوی را نږدې شول مدینې ته یا خو دا خبره ده پټه کړه ځکه چې کپړې هر څه یې څښاوې خلک بوی چې هلکه د سردار زوی ته ګوره او د دې جامو او دې ته وګوره نو چې کله دی راغی وی هلکه وی چې خلک به داسې لاړل نو بیا به راتلل وی هلکه وی ناشنا سړی به ورسره یا به ځان سره څوک راوستی وی هلکه دا غلام دی ځان سره راوستو غلام دی واغستو نو بس دی غلی شو څه جواب یې ور نه کو ځکه چې د هغه کپړې هم داسې ګډې وډې او هغه هر څه یې داسې پاک نه نو دی بیا په دغه نوم باندې مشهور شو د مطلب په غلام باندې اصل د دغه خپل نوم دغه ونه وی دا تر غلام دی نو بیا چې کله دی کور ته راوستو او کپړې ورته بدلې کړې خلکو ته چې دا غلام نه دی بلکې دا زما وراره دی د هاشم زوی دی. بهرحال عبدالمطلب په دې طریقه باندې مکې ته راغی د هاشم زوی خو د پلار غوندې ډېر سخي و د دې وجې نه د ده سخا مثال به یې داسې ورکو وی د اسمان کې د هوا دا مرغان نه دي د هوا لا مرغان وی دی دوی له هم خوراک او څښاک ورکوي. بهرحال د بیا په ځان باندې شراب هم حرام کړو اسلام نشته جهالت ته خو د مشرکانو کې څه ښه صفات هم نو د په ځان باندې دا حرام کړو او د رمضان میاشت چې به راغله نو خلکو سره به خاص د فقیرانو مسکینانو سره خوراک څښاک او د خصوصیت دا و چې نبی علیه صلات وسلام خو اته کاله پورې د پرورش هم کړو نو محمد صلی الله علیه وسلم هغه دا نوم عبدالمطلب صاحب ښودی او سرداري داسې بعضې واقعات شي په هغې کې یو د پیل واقعه راغلی وه د ابرهه هغې تفصیل به راشي بیا او بلکې ستاسو یاد کله چې مخکې موږ ویلو چې کله مکه باندې خزاعه قبیله راغله نو بنو جرهم د مکې نه بې دخله کړل او شام نو ما ویلو چې د هغې کې کم سردار هغه وخت کې و عمر بن الحویرث جهمي هغه د غصې نه هغه زمزم په اوبو باندې ګټې مټې کاڼې ماڼې کېښودل او بنې کو نو دغه وخت بنو جرهم بیا د مکې نه بې دخله کېدل او بنو خزاعه راتلل هغه بې قافظ کېدل نو هغه وخت کې زمزم پس غیب شو د زمزم تذکره هم ختمې شوې بس دومره خبره وه چې او دلته بس یو چینه وه او یو کویه و نور نښې مخې پته هم نه لګېده نو عبدالمطلب صاحب دا سردارو د دور کې دا زمزم دوباره کولاوي شوي دي او د هغې یو واقع ده انشاءالله بیا یې وایو. عبدالمطلب صاحب په اولاد کې ډېر زیات اختلاف دی څوک وایي اولاد کې لس زامن دی څوک 12 وایي څوک 14 وایي نو مختلف بیا چې جنکې هلکان ټول راټول کړي بیا 23 کسان دي خو ابن کثیر او ابن هشام دواړو دا ذکر کړلی چې د لس زامن دی او 6 لوڼه دي نو په هغې کې عباس حمزه عبدالله ابو طالب زبیر حارث زرار ابو لهب دا د بچي
او دغه شانتي په لوریانو کې سبیه ده، عتیقه ده، بریه ده، ام حکیم ده. نو دا د لوریانو نومونه دي. بهرحال په دې کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام والد صاحب عبدالله چې د هغه نه بیا نبی علیه السلام پیدا شوی د عبدالله صاحب حالات به انشاءالله بیا د هغې په حالاتو کې وایو. خو عبدالمطلب صاحب په دې دوران کې د سردار د بعضې اهم واقعات ته اشاره وکړه چې زمزم کوی دوباره کولاو شوی دی، او دویم واقعه د پیل له دریم پکې د نبی علیه الصلاۃ والسلام پیدایش دی. د زمزم دا کوی دوباره کولاوېدل د هغې متعلق کله چې دا خزاعه قبیله په مکه باندې قابض شوه او هغه بنده وه، نو بیا سل کالو پورې دا کوی بندو او د هغې خلکو نه هېر شوی. عبدالمطلب صاحب چې کله سردار و د مکې، نو دا واقعه چې سړی وګوري نو د نبی علیه السلام د بعثت دپاره او د هغه د راتلو دپاره یو تمهید دی، تیاری دی چې بیت الله او د الله پاک کور او بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د الله پاک چې مبعوث کو او دا یو مرکز ګرځو، او اوبه هم د زندګۍ دپاره یو اهم شیز دی. ځکه دومره وخت کې د اوبو دا اوبه د بهر نه راوړي او بسورلو باندې او بیا په مکه کې بیا د خپل ضرورتونه پوره کول، دوی به تلل دا اوبه به یې راوړي د بهر نه، خپل ضرورتونه او خپل مسایل دا به پوره کول، یعنې مشکلات ول. الله له دا انتظام ورکو چې هغه بند کوی چې اسماعیل علیه السلام کولاو شوی، اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام د هغه د لدو په وجه باندې هغه کولاو شوی، او د عبدالمطلب صاحب ابن اسحاق او د علي رضی الله تعالی عنه روایت دی چې هغه یو ورځ حتیم کې ودو او خوب ولیدو. په خوب کې ورته یو سړی راغی، هغه ورته وایي دا طیب وکنه کنه، طیب ویلې کېږي پاکیزه ته. نو د دې تپوس وکړو دې سړي نه وي دا طیب څه ته وایي؟ نو بس هغه سړی روان شو. په سبا د دی بیا په حتیم کې وده شو، یو سړی راغی او بیا یې ورته ووي بریا وکنه، بس د تپوس وکړو دا څه شی دی؟ هغه سړی ته بیا روان شو. په درېیمه ورځ بیا دی په حتیم کې وده دی او بیا یې ورته وي دغه ځای وکنه، د تپوس وکړو دا څه شی دی؟ نو بس هغه ورته جواب ورنکړو، واپس ترې روان شو. څلورمه پیرۍ خوب ولیدو، سړی ورته راغی چې زمزم وکنه کنه، ده ورته وایي دا زمزم څه شی دی؟ نو ده ورته ووایي چې زمزم داسې یو کوی دی چې د هغې اوبه نه ختمیږي نه کمیږي او دا بې شماره حجیان به د دې نه سیراب کوونکي، داسې کوی دی او دا د پرس او د دم او د خشنو او د سوټو او د وینو په منځ کې دا پټ دی. قریة النمل کې سرخواته کې کم ځای دی چې کارغه به ټونګه وهي، دغلته کې به بس د علامت یې ورته ټول وښودل چې دی راپاڅېدو نو سوچ کوي چې دا به اوس کم ځای وي. د علاماتو پسې ګرځېدو یو ورځ دی ناست دی، خوب ولیدو الله اوس رښتیا کوي. د حرم په خوا کې څه دغلته کې بوتان ول پراته ول، بهر دغلته کې یو دوه بوتان ول، یو اسحاق بل نایله، دا د یمن یو دوه کسانو ښځه او سړی و، دوی د یارانې تعلق ساتو د یو بل سره، بس خو دوی ته موقع نه میلاوېده چې موږ میلاو شو. نو دوی وی هلکه وایي چې کله دا خلک وځي د بیت الله نه بس په دې ځای کې بیا دواړه ملاقات وکړو، نور خو هسې هم څه ځای نشته. چې کله د شپه شیره دا خلک وتې دي او بس دا دواړه میلاو شوي دي. الله جل شانو په طور سزا د دغې نه ګټې جوړې کړي دي، او چې خلک راغله هلکه وایي دا انسانان دي او دا په شان د ګټو دي. نو خلک ورته ومیران شول، بس دا بیا بهر کېښود، بهر راوویستل او د زمزم خواته یې کېښودل د عبرت دپاره چې خلک راځي او دا ګوري. نو بیا د بیت الله هغه عظمت او بړایم
په دې طریقه سره کولاوه شو چې هلکه که چېرته داسې بې ډوله کار کوو نو داسې نه چې الله پاک رانه چېرته داسې څیزونه جوړ کړي او دا دواړه پراته ول بس دا خوا د مشران د عبرت دپاره کېښودو وروسته دا خلک لګېدیالی بیا یې د هغې عبادت شروع کړی څه وخت په بیا اوچت کړي نو یو په صفا باندې ښودی بل په مروه باندې ښودی وروسته یې بیا عبادت شروع کړی لکه اوس زموږ دا ناپوه او جاهلان خلک هم دا چل کوي چېرته خر به مړي د هغې لپاره به چا قبر که نستی هغه به یې ښودی دی به راغلی هغې ته به ناستي بس هغې د عبادت کې لکه ته خو مردار شي د عبادت کې نو بس موږ خو په دغه چل کې اخته شوي یا به د پیر صاحب چېرته سقی مردار شی به کندګي هغه به چا ښخ کړی دی به هغې ته هم ناستي سر به ورته سنډی او ناست به یې نه څه کوې اوس نو دغه شان دي دوی راتلل دغه هغو خو زناکاري کړي وو او د دغې په وجه باندې الله پاک یو عبرت وګرځو او دوی راغلل د هغې عبادت شروع کړو دغه اسحاق او نایله او د دې په منځ کې د خپلو خدایانو د هر چا خپل یو خدای او بس هغه به یې ښودی او د هغې به عبادت کوو نو عبدالمطلب صاحب الله پاک دا خوب رښتیا کوو الله یو سړی راغی او غوی راویسته دغه ځای په دغه مقام باندې حلالوله نو هغه پاسېده او اخوا وتښتېده چې کله اخوا وتښتېده نو هلته دې سړي بې چاړه دا راښکوده چې کله یې دا چاړه راښکوده مرۍ وله ذبح کړه نو د هغې د دې اسحاق او دا نایله چې د دې په دې منځ کې دا وینې او دا غوښان هر څه ارتاو شول او کارغه راغی دغه لږې ټونګه وواله نو بس دی هلکه ذهن ته خبر رالی ما چې خوب لیدلی هغه ځای دا دی بس دله کوهي کې خپل د پلارو یو زوی ورسره و حارث دا دواړه شروع شو او دغه کنسترې کول د مکې والا خو نه پرېښودل بیا دا تاسو څه کنئ او څه راوباسئ خو هغه سردار و بس د چا پې وس نه رسېدو او دغه ځای 3 ورځې وکنو 3 ورځې وروسته د هغې هغه اثر ښکاره شو عبدالمطلب صاحب ډېر د خوشحالۍ نه په چغه باندې الله اکبر تکبیر وي چې د اخوا د اسماعیل علیه السلام هغه کویې خو دا دی دا خو د هغوی نیکو نو څه واقعه خو ورته معلومه وه بهرحال قریش هم راغلل چې دا خو زمزم کویې دی او دا د اسماعیل علیه السلام و هغه خو هم زموږ نیکه دی زموږ پکې هم حق دی او اسماعیل علیه السلام خو هم زموږ نیکه نو هغه ورته ووي اول خو تاسو زه دې کنستو د پرېښودم نو اوس تاسو څنګه حق درکړم په دې کې ستاسو حق نشته دا خو زما دپاره الله پاک کولاو کړی دی اخر دا چې په دې باندې جنګ جګړې او بحث مباحثه او دا شروع شول په خپل منځ کې دوی وی راځئ یو ثالث به مقرر کړو چې هغه څه فیصله وکړه بس په هغه فیصله باندې به عمل وکړو د بنو سعد یو ښځه وه کاهنه وه دوی هلکه هلته به لاړ شو شام ته او په هغه ښځه باندې به فیصله وکړو چې هغې څه فیصله وکړه هغې صحیح ده بس دوی روان شول د عبدمناف څه کسان شول د قریشو نه څه کسان را روان شول او بس دوی په لاره باندې روان دي شام طرف ته روان دي په لاره باندې دا ریګستانونه علاقې دا راغلې او د دوی سره د اوبو کمی هم راغی آخر دا چې دوی د مرګ حالت ته ورسېدل او د ژوند په کشمکش کې شول چې هلکه اوبه نشته او موږ هلاک کېږو او څه به کوو نو اوس په خپلو کې مشوره وکړه هلکه چې داسې خاصې مرو په ټول باندې به بیا وروسته حیوانات او درندګان راځي خو داسې به وکړو چې هر یو کس به قبر شروع کړي نو چې په من کې کم یو اول د تندې او د لوږې نه مري نو هغه به ښخو که چېرته په اخره کې یو کس پاتې شي که هغه مارغان وخوري دا نور خو به دبن شي که نه دا نور خو به پټ شي هغوی صحیح ده نو په دې اخره کې عبدالمطلب صاحب ورته وی چې دا خو یو ډېره بې خونده خبره ده چې موږ به داسې مړه کېږو او د یو بل مرګ ته به ګورو او یو بل ته به ګورو راګورو دا خو خوندوره خبره نه ده داسې کار به وکړو چې دا ټول به پاسو د اوبو په تلاش کې به ورشو چې الله پاک موږ د سلار او انتظام به وکړي هر یو خپل اوښې خواله راغی او بس اوښ ته وختو چې کله د عبدالمطلب صاحب خپلې اوښې له راغی او خپل اوښې ته وختو دا اوښه یې څنګه پاسېده د دې د خپو د لاندې نه الله پاک چینه راوویسته نو د دې کسانو ته ویې راشئ اوبه یې تیم وڅکې او لوښ یې تیم ډک کړل او هر څه برابر شول چې کله برابر شول بس دا نور قریش دوی چې ورسره و هلکه یې موږ دا فیصله وکړه چې او بلکل
دا زمزم دا کوی الله پاک ستا لپاره دغه کړلی او بس موږ ستا سره په دې متفق یو چې موږ ستا سره په دې کې جګړې نه کوو بس دا قضیه نه واپس را روان شول هغه ښځې کاهنې له شام ته لاړل چې کله راغلل نو چې دې خوا واپس راغلل نو بیا د عبدالمطلب صاحب د دې زمزم خوا د دې تالابونه جوړول د خلکو به د اوبس کې اغوستونه او دا به هم کول خو په دې کې څه خلک داسې ول د قبایلو چې هغه به راتلل دا تالابونه دا به ورانول بس دې یو ورځ پاسې دعا یې وکړه نو په دعا کې دا خوب ولید نو هغه ورته داسې دعا وکړه چې الله دا اوبه صرف د څښلو اجازت ورکومه او د غسل نه ورکومه او الله دا ستا په حفاظت کې دي نو دا خوب یې چې ولیدو نو سهار اعلان یې وکړو هلکه وایي صرف به د دې تالابونه دا اوبه څښئ نور که چا د غسل لپاره استعمال که چا د تالابونه وران کړل نو هغو ته به لاعلاج بیماري به ورته لګي څه کسان راغلل هغوی د خپل وراني کول الله پاک به دغه بیماري مسلط کړه چې کله بیماري مسلط شه او بعضو خلکو وکتل چې هلکه هغه بیماري خو په دوی باندې ولګېده نو بس دوی د خپل کار نه قلار شو دا د زمزم اوبو اختیار بیا صرف د عبدالمطلب صاحب سره او د هغه د خاندان سره او په دې دوران کې عبدالمطلب صاحب یو نظر ومنو ځکه چې د کله دا کوې کنو نو په دې کې خو د یو زوی ورسره و حارث بن نور ورسره څوک نه وی الله مال لږ زامن تا راکړل بس دا یو زوی به زه ستا په نوم باندې ذبح کومه الله شان ته ګوره بس الله جل شانه دله زامن ورکړل او دوی خو هغه سوچ کوو لکه ابراهیم علیه السلام نه الله پاک ته ورته وحي کړی و چې ته خپل بچی حلال کا خو دوم داسې یو نظر یې ومنو چې اوس هم داسې یو چل به کومه بهرحال الله جل شانه دله زامن ورکړل څه موده بعد دی په اودو خوب کې ولیدل یو سړی پسې راغی وایي تا چې هغه نظر کړلی هغه خپل نظر نه پوره کې چې دی رایخ شو یاره بس ما خو نظر کړلی زه خو د خپل نظر پوره کومه او ما دا وعده کړله بهرحال خو دا زامن یې راوستل او مشورې ورسره وکړه څه سیرت نګار وال دا ذکر کړي دي چې دا کشر زوی عبدالله و یا دې مراد عام نظر یې منلی و او چې کله بیا دوی راغونډ شل نو یو قول مطابق دا دی چې دوی بیا قرآن خسڼه یې ویشتو نو په یا د خسړې مطابق د عبدالله صاحب راوختو او بس دی روان کو او دغه اسحاق او نایله چې کوم ځای وه دې په منځ کې کېښود او بس بعضې وایي چې چاړی به هم راښکولي ده د عبدالله صاحب دا مخ لږ کرب دا پکې راغل وي خو دا ماماخیل او د لوریانو یې جړل او بس چې دا حلالولو ته یې نه پرېښودو نو دی هم په دې کې پریشانه شو چې هلکه اوس خو مې نظر ومنلی نو څه وکړم نو چا ورته ووایي چې هلکه هلته لاړ شه پلانکي ځای کې هلته یو کاهن دی هغې له لاړ شه بس هغه به د حل له وباسي بس دی روان شوی دی او هلته تللی چې هلته تللی هغه ورته وایي داسې کار وکړه چې د دې عبدالله صاحب او د دې اوښانو قراندازي وکړه خو د یو قراندازۍ په بدله کې به لس اوښان ورکړې نو ماما خیلو هغه ټول ورته دا خبره وکړه چې موږ ټول مال در په بدله کې ورکوو خو دی به نه ذبح کړي هغې صحیح ده نو یو پیر قراندازي وکړه لس اوښان یو طرف کړل د نو بل قراندازي چې وخېجوله بیا د عبدالله صاحب راووتو دغه شانتې لس یې سیوا کړل بیا یې لس سیوا کړل اخر دا چې سل اوښان ته ورسېدل چې کله سل اوښان پوره شول نو بس چې بیا قراندازي وکړل نو سل اوښان راوختل نو بس هغه ټول اوښان یې حلال کړل او د هغه په نوم هغه ته الله پاک څه کو بچ کو نو بیا د علما ذکر کوي چې ابن ذبیحتین چې دوه زه د هغه دوو ذبیحتینو بچیم نبي علیه الصلاة والسلام وایي بیا علما ذکر کوي چې د نبي علیه الصلاة والسلام کشر نه و د ده نه وروسته عباس او حمزه وروسته کشران بل ځکه وایي د عباس صاحب به فرمایل چې کله د نبي علیه السلام پیدا شو وایي زه 3 کالو یم وایي ما ته وایي چې راشه ستا ورور شوی دی وایي زه رالم او ما د نبي علیه السلام په مخ باندې ښکل کو نو خپله واقع ذکر کوله خو بیا علما ذکر کوي چې نه د عبدالمطلب صاحب دا بچي او ښځې ډېرې وي نو دا د بلې ښځې نه پیدا شوی د هغه ورور عبدالمطلب او دا یو نوم زما د ذهن نه ووت خو یو ورور زبیر او بل عبدالمطلب و که څه نوم ونو
او د ده مور نوم فاطمه وه چې دی د هغې نه پیدا شوی نو دی په هغې کې کشر نو ځکه بیا قراندازي کړې وه. بیا به انشاءالله آینده درس کې بیا نور احوال راځي چې هغه د نبی علیه السلام د پیدایش ذکر، بیا د عبدالله صاحب د نبی علیه السلام د پلار د حالات ذکر، هغه نور درسونو کې به انشاءالله راځي. الله دې ما او تاسو په صحیح عمل کولو توفیق راکړي. الله جل شانه موږ د نبی علیه السلام په طریقو باندې د تېرولو توفیق راکړي. الله موږ د خپل احکاماتو د صحیح طریقې توفیق راکړي.